شیخ سادی د یو نواب میلمه شوی و. نواب ولا روټۍ وکړه، ډېره لویه روټۍ. نوابانو روټۍ خو خدای دې در باندې وخورئ، ډېره اعلی. چې روټۍ وخوړه، نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سادي څه مزه یې وه، نو دی ورته وایي چې های نان شیراز، زما د کلي روټۍ چې ده که نه، د هغې ډېر لوی خوند. سبا نواب ورته بیا روټۍ وکړه، چې بیا یې وخوړه، ویل صاحب نن یې څه خوند و، نو دی بیا وایي های نان شیراز. نواب وی چې دا دی په شیراز کې څه خوري؟ نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زور و، نو تمام کړو چې روټۍ وخوړی شو. صاحب نن خو به څه خوند و، دی بیا وایي های نان شیراز. نواب دې بیړۍ غرکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري؟ زما بنیاد وته چرته مرزان او چرګان او ایله او اوسۍ دا ټول مې راټول کړ. دی وایي های نان. زه چې زه کله شیراز ته رالم، د ده کور او کلی به ګورم چې دا دی هلته څه خوري. څه زمانه پس نواب راغی شیراز ته، تپوس یې وکړ چې دلته د شیخ سادي کومه بنګله ده. خلقو ورته ویل صاحب د هغه خو بنګلې بنګلې نشته، هغه پټي کې یو جونګړه غوندې ده، دې کې اوسېږي. جونګړه کې ورغی، دروازه کې ودرېده، د وښو جونګړه ده. دروازه کې आवाज وکړو چې سادیا شیرازیا نامد بسا. ورته نواب صاحب تا څه وویل؟ پلار مې کور کې نشته. هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم. وړه لورې ورته ویم به ووایي چې سادیا شیرازیا نامد بساست. نامه یې بسته چې سړي اورېدی، کور یې د لیدو نه دی. ماشومه ورته څه وایي؟ وایي پلار مې نشته. خو د دې خبرې جواب واوره. نواب صاحب قافله رفتند ما هم رویم، قافله رفتند ما هم رویم، از برای چند روزی خانه بس. ورته نواب صاحبا دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب په ژړا شو، ورته وایي بچیه ته لږ بیا ووایه. ورته وایي قافله رفتند ما هم رویم، از برای چند روزی خانه بس. نواب صاحب دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب ورته وایي ما ته د یو لوی یاد راتازه ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه و. نیمه شپه ده په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی. یو سړی پاس ګرځي په کوټه. ابراهیم ابن ادهم आवाज کې څوک یې؟ وی صاحب غویانو والا یم، غوی رانه ورک. ورته د خدای بنده دا د بادشاه محل دی، دلته سړی نشي راننوتی. غوی کوم ځای راغو؟ بیا غوی پاس په کوټه کې. ورته ښه دا د بادشاه محل ته سړی نشي راتلی؟ وی نه. وی غویان هم نشي راتلی؟ وی نه. نو وی که دې محل ته غوی نشي راتلی او سړی نشي راتلی،
کنه جی دومره لویه پابندي ده او ما ته وایي چې دلته غویان لټې نو تم پروت په پالنګ کې اواز کوي چې زه خدای لټوم نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملایي بادشاہ وی خوا ټوله شپه یې ویښه تېره سحر دربار ته راغی ناست دی پریشان دی دماغ همغه سړی چې د شپې د غویانو والا په شکل کې راغلی او سهار د اوښانو والا په شکل کې راغلی او تر ګرځي سینتري ته تپوس کوي چې څه ګورئ وی جي اوښ رانه ورک خدای بنده ته بادشاه ناست دی وزیران دي دربار لګېدلی ده دلته اوښان لټې وځه ابراهیم ابن ادم دننه واورېد ویل علیا دننه یې راولئ وی نیو دننه یې پېښ وی څه لټې کاکا وی صاحب اوښ رانه ورک وی کاکا تاسو سری خو نه دی چې اوښان پکې راځي وی جي معافي غواړم سارس کولی شي دا په کولو غوږونه اوري دا زما دا هلکان یې اوري دا دغه سرونه م چې پرېښي دي لیډي ډیانې شرمېدلی ملک شو زمون پرتګیستلی مخ شو زمون ښځې او سړي ټول په شرمونو وشرم سړی چې سهار راپاسي وایي خدای دا څه بد دې را سره کړي دي چې ښځه وی ډېر بخوي سړی چې په میک اپ شروع وکړي ښځه غریبه لس میلم تلي چې د ده میک اپ نه خلاص دا ملک تباه دی دا ملک د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ پاکستان ټول عمر د پیرنګیانو جوکر ملک پاتې شوی جوکر تاسو خپل تهذیب نشته د انګریزانو سرونه به ګورئ نو هغسې سر به جوړوئ د انګریزانو جامې به ګورئ نو هغسې جامې به اغوندئ د هغې غوندې پتلون به اغوندئ د هغې غوندې بوټ شرټ به اغوندئ خدای په قهر اخته قوم تاسو خپل تهذیب نشته ستاسو لباس نشته د سر ویښته په تاسو کې فیشن نشته پیغمبر 3 قسمه سر پرېښی دی وفراو لماو جمعه 3 قسمه غوږونو تر نیمه د غوږونو تر پیسکو او تر اوږو زلف والضحى والليل اذا سجى والضحى قسم دی زما اے محمد استا پدی خیستا مخبان لے واللیل اذا سجا اوستا پدی تور زلفو چپوگوی خوری کی او تورش پا جوڑ کی یو کلی کی دا ویلیو چیز بیا لارم دا کلی امام ویلیو دا چرتا تفسیرونو کی نشت تفسیرونو کی دا نشت اوس مليانو نمبر خو بو یوړو چې ګوره د اردو تفسیر به ورته د مولا په لاس کې چې د اردو تفسیر وګورئ د 60 نہیں سے اور میګ ولتا هو مولا د اردو تفسیر سره څه کار کپا عربي نه پوهېږي تاړو مولا نه خره ورته والی چې پټو ته سره چلا تاسو پوه شوي په خبره باندې چې مولای داغه په ډیکس باندې به د عربي تفسیر کوي اردو تفسیر بتوالی گوری والضحى والليل اذا سجى دا ترجمه چې ما وکړه دا چا کړي دا علامه علوسی کړي دا روح المعانی کې وګورئ د دې صورت په ضمن والضحى ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اي بشعر النبي صلى الله عليه وسلم زما عزیزان
ابراهیم ابن ادم ته وایي زه معافي غواړم څه عرض کولی شم؟ وی چې وایه. وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار. وی هغه نه مخکې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی اوس څوک دی؟ وی زه یم. وی تا نه بعد پته نه لګي که زما زوی و خو وبکیني بل چا ته به لاړ. وی نو سری څه ته وایي؟ د سری تعریف وکړه. سری وایي دې ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوي وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی، پلار دې لاړو ته راغلی، ته به هم ترې نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. دا سری دی، دا دربار نه دی، دا سری دی. او بادشاہ بند کړي دربار. ولې صاحب بند کړي؟ بس پړه مې تیاره شوه. دربار بند شو چې بادشاہ کور ته لاړو. سګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، نوکره. خیال کوي چې زه بادشاہ یم او وینځې څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاہ په پالنګ کې څملاست. نو لخته یې راواغسته او یو څو لختې وواله. او وینځه چې راپاسېده ډېرې وخندل، بیا یې وجړل. بادشاہ د لاس نه ونیوه چې اوخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې. نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ تا خپل کارو کو، ما خپل کارو کو، زه خپل کار کوه. زه وینا حل به وی ورته بس تا ووهلم ما وخندل، زما خپله خوښه زه لار لنډه وه. پخوا به غلامانو هم بادشاہ سره آکړ کې خبرې کولی شو. نن مونږ په دې اخبارونو کې به تاسو ګورئ چېرته دا وزیر په دوره تللی که او چاله څه ورکوي نو دا ګیرې والا ورته ولاړي نو هغه ته ګوري نو هغه ورته هسې راخله چینګه نیولي ده. هلکه خوله راټوله که خوله دې د مرګ په ناره بند شه. هغه لا درته کتلي نه دي، که درته یې وکته نو خوله چینګه که. وی چاله ورشم چې وجاړم چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم. چاته وی ویل زاده بادشاہ ته وی ځه کار کوه. وینا بچیا حل به ورته لو بادشاہ د ډېرې زمانې نه مې دا ارمان و په زړه کې چې دا پالنګ دا ډبل بیډ چې بادشاہ پکې سر نګون پروت وي او د بېغمۍ خوبونه پکې کوي چې د دې مزه به څنګه وي. د ډېرې مودې نه مې دا ارمان و، نن مې هغه ارمان ووتو. مزه مې د پالنګ واغستا، زړه مې خوشحال شو، ځکه مې وخندل. ویل نو دا ودې جړل ولې؟ ویل بادشاہ او مې جړل ځکه چې په دې پالنګ کې ما 10 منټه تیر کړه. په دې پالنګ کې ما 10 منټه تیر کړه، ماله خو دومره سزا میلاو شوه. اے خدای چې څوک شپه او ورځ پکې پراته وي چې هغوی له به څومره سزا ورکوي. الله وینځه ده. بادشاہ له هغه خبره وکړه چې په زړه کې ورته درد اوبه کوي. چېرته اوبه کوي؟ تسبیح خو آسان شی دی، ګیره پرې خولم آسان کار دی. تندی په سب سره مگل مگل چې تور داغ پې جوړ شي دا هم آسان کار دی. ګران کار څه دی؟
ګران کار تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي دا ډېر ګران حق ویل او بیا هغه چاته حق ویل چې دا ځای دی وهي د دې ځای د وهنو یری پکې هغه ته حق ویل دا ډېر ګران پیر جوړېدل خو ډېر آسان کار دی خو یو کوټنۍ کې کېنه او خلق به وایي چې دا پیر صاحب بېګا د شپې اندام پروت او صاحب د دې کوټې نه پیریان هم ولتله او راتله نو دا بیا دومره جاهل قوم هغه بې لکۍ دي چې دا به نه ګوري نه غوږ او نه سپېږمې خو روان تاسو پوه شوئ